ملاذي يا ملاذي يا ملاذي يا ملاذي يا لله ما أعظم الخطب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. ام المؤمنین یعنی د ټول مؤمنین مور ام عبد الله د عبد الله مور حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها روایت کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبی دو او د ټول مؤمنین مور دو. قرآن شاء الله پاک فرمای: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم، چې نبی صلی الله علیه وسلم هر چاته په خپل ځانین ازیوت ورنږدې دی، په خپل ځانین ازیوت حق تورای دی، مستحق دی. و ازواجه امهاتهم، او د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبیونه دا د مسلمانونو مانځي دي. نو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د امهات المؤمنین نه دو، یعنی د ټول مسلمانانو د قیامت د ورځې لپاره چې څومره ایمان ولري درې دغه ټول مانځي پاک شه د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها یعنی پاک شه حسادو. لیکن مسله دا ده چې دته ام عبد الله ویل وی، حالانکه د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها بچای نه دی پیدا شوی. د باوجود روایتین اکثر درې می ام عبد الله چې د عبد الله مور دو. نو دی وجه علما فرمایي چې عبد الله نه مراد عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دی. اچ د کیم د یعنی خوریه کې دلیو د خور جاو او دیو جنا دوی ترور کدل او ترور په منزله مور وی. نو دیو جنا دته ام عبد الله وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې کونیت یې شاو چې دته ویل ام عبد الله. عائشہ رضی الله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دو فرمایي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل: یغزو جیش الکعبه، چې یو لشکار وی چې په کعبه باندې حمله د پورا روان وی، رواتلوي چې کعبه ډانګه کو د کعبه خلاف روان شوی وي. فاذا كانوا ببيداء من الارض، چې کله په مځکه کې روان وي داسې صحرا تر ورسیږي غون سره جمع شي. يخسف باولهم واخرهم، د دې اولنی او اخري ټول الله پاک په مځکه سیړ کو، په مځکه ټول نه نبوسي هلاک کو تباہ کو. حضرت عائشہ فرمایي: قالت، حضرت عائشہ وی: قلت یا رسول الله، مور دا وی چې اې د الله رسوله کیف یخسف باولهم واخرهم، څرنګه غون په مځکه باندې نوځي اول ها اخرنی ها، یعنی ټول په اجتماعي تور باندې ټول ته څرنګه دا سازو ملاویږي. وفيهم اسواقهم، حالانکه په داښه د دې هغه خلک هندای چې کوم خرید او فروخت پورا د دې سره روان دي. ظاهره خبره د مخشوا شو قافله ډېر پوردو سفرې کوله، نو دیغه د پورا او د خلک د حاجات د پورا او د خپل غاټه د پورا ځنه خلک د دې سراشول چې په دې باندې سامان خرڅو. نو هغه خلکو هم په دې شوی. ومن ليس منهم، ځنه داس خلک وی چې اپ دا خبر نه دي چې د لشکر څه تروان دی او څه کول د دې مقصد دی او ور سره وی بیا و دې څنګه الله پاک دا ټول په ځکه نبوسی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل: یخسف باولهم واخرهم، چې په ځکه خو الله پاک غون نبوسی اولنی او اخرنی ټول چې سوره په دغه لشکر شویر سره وی دا غون الله په دغه قافله کې شراون وی دا ټول الله پاک په ځکه نبوسی. ثم يبعثون على نياتهم، بیا د قیامت پرېز باندې په خپل نیت باندې روچکیږي. یعنی کیمه خلک نیت چداوي چې د واقعي د کعبه ډنګول په نیت باندې د کعبه خلاف روتلی وي،
نو دغه ته دا په غي نیت باندې چک شي او کیم خل داسي وي چې د خپل چارې له خپل ضرورت لید لار باندې صرف فر سره شوی وي دا په دنیوک شخو چون کې د الله پاک قانون دی چې کله یعنی ګناګور خلک ته الله پاک نه فرمانونه باندې عذاب رودريمي نو دا عذاب به الله پاک غونډه طرف ته غونډه باندې عام وي نیک او باد ټوله ترسيږي دې حدیث گویا متفقون علی د بخاری او د مسلم دوه روایت ته وهذا لفظ البخاری لیکن دا روایت چې کوم د الفاظ دي د بخاری دي د مسلم نه دي نو به هر حال روایت دوه کړای دی په دغه معنی سره دین علماء فرمایلی دي چې بعد خلق سره ګناګور خلق سره د الله پاک باغیون او نافرمان خلق سره د ظالم خلق سره په چار دو چې سړی یعنی لږ وخت پورا هم نه ور سره کیږي ځکه چې اس پته نه لګي که په دغه واشه د الله د طرف نه چې عذاب رتللی او سزور مقرره و دی د پورا الله پاک تقديري یعنی مقدر شي لیکلی او ورته نو بیا چې کوم نیک خلق دی شرابي اته ها الله پاک ورسوي یو بل روایت شردریمی یو صحابي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پښتنه کو انهلك وفينا الصالحون یا رسول الله ورته چې اې د الله رسول کیا آیا میجو هلاکیږي حالانکه په میشه نیک خلق موجود ده نیک خلکو په میشه وي بیا د غلط خلک د په دواجنه د دې د ګناه او د دې د غلطي د واجنه او مشت الله پاک سزور کوي هلاک کوي نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې نعم اذا كثرت الخبائث چې کله یعنی خبث یعنی خباست عام شي او الله پاک نه فرمانه عام شي ګناه نه عام شي غلط چاره خلق زیات کو نو بیا خو په دنیوک شي الله پاک غون ته سزا ورکوي نه کې او بعد ټوله ته او بیا د قیامت پرېز باندې الله پاک د خپل نیاته باندې غون خلق ور چګوي دیو جن هر سړی خپل ځون ته سوچ وکړو چې دای په کوم صف شي ویلوړ دی کچېره د نوستای ویلوړای دی خلک سره وي کوم چې د الله پاک دشمنی اراده کړی دی او د الله د دین دشمنی کوي نو دا دغه شي نه ځون باج کو دغه نه ځون ځون ته سوچ وکړو فکر دا وکړو چې داس نوي چې د الله پاک عذاب په دنیوک سره ولاوي او بیا دغه خلک سره د الله پاک سزو د تمل او شوی وي او هلاک شوی او اخرت لمسلاخو د نیت سره تړلې دو حدیث شریف شروسی ثم یبعثون علی نیاتهم بیا چې هر سړی په خپل نیت باندې چګیږي چې د کوم سړی نیت څو دیو جن امیجو یعنی علماء تحقیق شي یو سوال مشهور دی خپل ما شی وبل باندې کو چې یو سړی دی هغه په سنیماک شمټ شو او بل یو سړی دی هغه په جمعتک شمټ شو نو وست څه وشي نو عام طور باندې سړی ځین هدا درمی چې کوم سړی په جمعتک شمټ دی د نیک سړی د جنت ته لوټ شي کوم سړی په سنیماک شمټ دی د باد سړی د جهنم ته لوټ شي سازو ته ملاوي شي نو مليون فرمایي چې نه اصل مسله د نیت تو کدای شي چې د جماعت ته رغلا و دا په غلطه جذبه رغلا و دا د چا قتل په اراده رغلا و دا بل څه سازش او بل څه یعنی غلطی چاره د پورا رغلا و په جماعت شمار شو نو دا د بخشش سبب نه دی صرف په جماعت شمار دا رنګ کیم سړی سنیمات تللای و یا بل لاسی و غلط زوی تللای و بازورک شمار شو هغه د نیت څه وته کدای شي د دعوت په نیت باندې تللای وي بل څه شاده خیر اراده وي په پزړک شکړی وي نو دی وجنه په چا باندې دا حکمینه مج نشي لګولای نو گویا دا حدیث هم استدا و شای چې د چا ظاهر باندې وته حکم نه لګاوي بلکې د دنیاتینا الله پاک ته معلوم دي او نیته پته خو الله ته دو نو چې کوم ظاهر مشته معلومیږي یغه مطابق شریعت چونکه فیصله کو نو دی وجنه سړی ته پشار دادو چې د باد ماحول نه او د باد خلق نه د ځون ساتي الله پاک ته میږ غونټه صحیح خلق سره د نیک خلق ملګرتیا نصیب کو او د باد خلق نه او د باد محفل نه د الله پاک د میږ حفاظت وکړو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین.